اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات نمبر 154 یوسل څلور پنځوس سورة آل عمران څلورمه سپاره. ثم بیا انزل نازل کړو الله تبارک وتعالی علیکم پتا سے باندې من بعد الغم رستو د غمنا امنتن امن نعاسن پرکالی در باندې نازل کړه د خوب علامات در باندې راغلل. نعاسا پرکالی هغه د خوب ابتدا ته وایي. یغشا طائفتا منکم پټوله یوه ډله د تاسې نه و طائفت او بله ډله قد اهمتهم په تحقیق سره اراده کړې وه ډلې د دوی انفسهم نفسونو د دوی یظنون دوی به ګمان کولو بالله په الله تعالی باندې غیر الحق علاوه د حق نه ظن الجاهلیه ګمان د جاهلیت. یقولون دوی به ویل هل لنا آیشته زمونږ د پاره من الامر د امرنا من شیء څه شی. قل ورته فرمایا ای نبی علیه السلام ان الامر كله لله بشک تمام اختیارات چې دي دا خاص الله تعالی سره دي. یخفون دوی پټوي فی انفسهم په خپلو زړونو کې ما هغه خبرې لا یبدون لکه چې دوی نه ښکاره کوي ستا ته. یقولون دوی وایي لکه تا ته یقولون دوی وایي لو کان لنا من الامر شیء که چېرته وی زمونږ د پاره د امر نام شیء څه شی ما قتلنا مونږ به نه وی وژل شوي ها هنا دلته. قل ورته فرمایا ای نبی صلی الله علیه وسلم لو کنتم که چېرته وی تاسو فی بیوتکم په خپلو کورونو کې لبرز الذین نو خامخا راوتلي به وی هغه کسان کتب علیهم القتل چې فرض شوی په دوی باندې وژنه الی مضاجعهم هغه خپل د غورځېدو ځای ته ولیبتلی الله او د دې دپاره چې امتحان واخلي الله تبارک وتعالی ما د هغه څه فی صدورکم چې د تاسو په زړونو کې دي ولیمحص او د دې دپاره چې پاک کی الله تبارک وتعالی ما هغه څه فی قلوبکم چې د تاسو په زړونو کې دي والله او الله تبارک وتعالی علیم خپوه دی بذات الصدور د زړونو په خبرو باندې. نو غزوه احد کې په صحابو باندې پرکالی راغله او چې کلم د جهاد په میدان کې پتا باندې پرکالی راشي نو تا دماغو ته سکون ملاو شي او دا د الله طرف نه یو لوی نعمت دی. او بل ځنې منافقان هغوی به وایي چې چټي دلته راغلو ګوره غزوه احد کې موږ شهیدان شو چې نه وی راغلي دلته. الله پاک فرمایي نه کوم ځای کې چې تا مرګ مقرر یا هغه ځای ته به ته ځان رسوي. الله موږ تاسو نه راضي شي. صدق الله العظیم.